الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا كفو له لا نذير له ولا وزير له ولا مشير له أزلي أبدي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ورحمتنا وأولانا وأتقانا وأجلانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ورسول الله وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته
والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفي رواية أفضل ما أعطي السائلين، وفي رواية أفضل ما أعطي الشاكرين، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم و عزتمندو، مجلس کی علماء کرام، طلباء عظام او بغیر چاپیرا علاقون راغلی گران میلمانه موجود دي. مالا دې علماء او طلباء په مخ کې داسې زبان درازي کول او شایي کول ناصر خو نه دي، ځکه د علماء او طلباء د الله د دین د داعیانو د دین د محنت کوونکو لوی مقام دی. او زه یو ناچیز بنده، هر لحاظ سره کمزوری، و مولانا صاحب اصرار او داوی په امر باندې بعضې خبرې به د قرآن د عظمت په حقله او د دې مجلس عظمت په حقله ستاسو مخ کې پیش کړم. الله دې وکړي چې زما هم د خیر او د فایدې وګرځي، ستاسو لپاره پکې هم الله خیر او برکت واچوي، ځکه خیر، برکت، فایده ورکوونکی یو د الله ذات دی. الله وغواړي ما او تاسو ته فایده ملاو شي، ما او تمام انسانیت ته به الله خیرونه راکړي، برکتونه وراکړي. که الله نه غواړي ټول انسانان، ټول پیریان، ټولې فرشتې راجمع شي، ما او تا له څه خیر نشي راکولی. عزتمندو، قرآن مجید د الله جل جلاله په کتابونو کې یو کامل، مکمل او اکمل کتاب دی. د انسانانو، پیریانو، د دنیا او د آخرت د کامیابی لپاره الله جل جلاله
یو داسې د اصلاح دعوتي پروګرام موږ تاسو نه راکړی دی چې داسې یو دعوتي او اصلاحي پروګرام بل په دنیا کې څوک نشي کولی دنیا کې قومونه دي هغوی به دعوی کوي چې موږ هم د خلکو د اصلاح کوشش کوو موږ دا وکړو موږ هغه وکړو څه وختي خبره وي لیکن فائدې جوړ نه وي یا څه وخت وي او بیا ختم شي قرآن مجید الله جل جلاله موږ تاسو لا پوره انسانیت لا داسې پیریانو لا الله داسې یو زبردست دعوت او د اصلاح پروګرام را لېږلی دی چې د دې نظیر بل نشته د دې مثل هغه څوک نشي بچ کولی او دا داسې د اصلاح کتاب دی چې دې د هغې خلکو اصلاح کړې ده چې د هغې جهالت هغه انتها ته رسېدلی و دغه وجه د امام مالک رحمت الله علیه فرمایي لن يصلح آخر هذه الأمة اصلاح نشي کېدی د آخر د دې امت الا بما اصلح الاول مگر په هغه څه به اصلاح کېږي په کوم څه چې د امت د اولې طبقې اصلاح شوي او د هغې حالات هغه د چا نه پټ پناه نه دي چې هغوی په جاهلیت کې په ظلم کې په جبر و تشدد کې په فحاشۍ او عریانۍ کې کم حد ته رسېدلي دیو جناب امام دارمی رحمت الله علیه هغه چې کله د خپل کتاب سنن دارمی شروع کوي نو هغه اول باب دا قایموي باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم درخواست دا دی لږ لږ رامخکې شو مونږه منځ کې دا خلا ختمه شي دا چهل پهل هم په دې مجلس کې زیات نه وي زموږ ستاسو توجه به برابري ذهن به کلاوي ماله به الله د صحیح وینا توفیق راکړي تاسو به د اورېدو ادب احترام کوئ نو الله به موږ تاسو ټولو له بیا د عمل توفیق راکړي الله دې وکړي همداسې نو عرض دا قرآن د هغې خلکو اصلاح وکړه نو امام دارمی رحمت الله علیه د هغې حالات را نقل کوي د هغې د ظلم جبر چې کوم حد ته رسېدلي تر دې چې خپلې ژوندۍ لوڼې ښخولې ذبحه کولې د غرونو نه ارتا وهلې دریابونو ته ارتا وهلې فمنهم من يغرقها ومنهم من يذبحها ومنهم من يدسها في التراب چا د غر نه ماشوم ارتا وکړې ده چا دریاب کې غرقه کړې ده نو بعضې پکې داسې چې هغې ځمکې کې ژوندۍ ښخه کړې ده او دغه امام دارمی رحمت الله علیه پکې دا خبره نقل کوي چې داسې ظالمان
داسې ظالمان چې لونه هغه خو لګیا دي په ځمکه کې ژوندی خښئ سپی ورسره د هغې له خوراک ورکوي نو څه مقصد شو یعنی د ځناور نه د یو سپي نه هم العیاذ بالله خپلې د تن پیدا لور ته دومره سپک کتل او د هغې په پیدایش باندې ورته زیرې خوشخبري ورکړلی شوه ظل وجهه مسودا وهو کظیم مخې تک تور شه ا دې د غم ګړک شه عرض دا دی زما عزتمند قرآن الله داسې د اصلاح کتاب را لېږلی دی چې د هغې خلکو چې ځان لئ د هرې ورځې دپاره د هر حاجت دپاره یو معبود یو خدای مقرر کړی دی 360 کم و بیش بوتان هغه په بیت الله شریف باندې څه له پاسه په دیوالونو او څه دننه بیت الله شریف کې پراته دي د انبیاو صلحاو نیکانو بندیانو مجسمې جوړې کړې دي او د هغې عبادت کوي د ټولو نه اول شهید د دنیا حابیل د آدم علیه السلام زامنو کې چې دوه وران شو یو بل سره حابیل قتل کو شهید کو نو داغه په نوم باندې پکې هم یو بوت دی بیا یې پکې تخفیف کړی دی هوبل ورته وایي د حابیل نه هوبل جوړ کړی او داغه عبادت کوي بیت الله کې پروت دی ابو سفیان احد کې هم چغې استوا کله چې ظاهری مسلمانانو ته تکلیف راغی ظاهری شکست راغی مسلمانان تر بیتر شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شهادت आवाज راغی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام आवाज وکړ الی عباد الله ما طرف تراشی د الله بندیان ابو سفیان आवाज کوي آیا قوم کی محمد شته صلی الله علیه وسلم یعنی محمد صلی الله علیه وسلم ځکه شیطان خو आवाज کړو نو د تاسو کو چې شته کې نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایي جواب بنور دویم وی ابو بکر شته نبی علیہ الصلوۃ والسلام می جواب بنور کوي دریم وی عمر شته نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا فرمایي جواب بنور کوي وجه سوا ذات خبر نه دا قربانی چې دومره وي دا مهنت چې دومره دا دل نه چې زما شهرت وشي زما نوم وشي خبر صرف لله فی الله ابو سفیان دا خیال شو چې دا شهیدان شوي دي به معلومیږي دا چې دا درې وانه ختم شوي دي مړه شوي دي عمر رضی الله تعالی عنہ بے ساخته پاسید आवाज یو کو وی دا درې وانه الله ستاسو رسوا کولو د پاره ژوندۍ ساتلی ابو سفیان چغه کړوي اولو حبل اولو حبل حبل بابا زندہ باد حبل جیتے جے حبل زندہ باد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اوس आवाज ورکړي اوس د आवाज د ورکول وخت دی ځکه د الله په ذات دی حمله وکړه د شرک ناره بلند کړه اوس ول आवाज ورکړي الله اعلى
ونس نه دی الله اعلی و اجل الله اوچت دی لوی دی عظمت والا ذات خو الله دی ابو سفیان وی لنا العزا ولا عزا لكم موږ له عزا بابا دی زموږ عزا بوت دی ځکه موږ داسې یو تاسو شکست میلاو شو نبی علیہ السلام بیا وفرمایل اوس ور بیا جواب ورکړي الله مولانا ولا مولا لكم الله مولانا ولا مولا لكم منگلا الله کارساز دے مالک دے زمن مولا دے زمن ولا مولا لكم تاسو لر نشتے تاسو لر دا مولا مدد و نصرت نشتے عرض داو ځان د مختلفو حاجاتو لپاره مختلف قسم خدایان جوړ کړي هغه ته به आवाजونه کول هغه په نوم به نظر و نیاز منښت کولې د ابراهیم علیه السلام په شکل او صورت د ورنګي د شهدا او صلحا او نیکانو د بوتانی جوړ کړي هغه نه به مددونه وغوښتل د ظلم په اعتبار سره دغه حال شو د عقیدې په اعتبار سره دا حال شو بد اخلاقی په اعتبار سره هم حد ته رسیدلی د هغې خلکو اصلاح قرآن وکړه نو لابودي او ضروري ده چې دا قرآن زده کړلی شي قرآن وښودلی شي بهترین مشغله د الله نبی فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه تاسو کې بهترین هغه دی چې قرآن زده کړي قرآن بل ته زده کړي د قرآن زده کول د قرآن ښودل دې ته بهترینه مشغله ویلې ده دنیا کې خلکو ځان چا په یو څه کې مصروف کړی دی نو چا ځان په بل څه کې مصروف کړی دی نو چا دې ورځو کې ځان مصروف کړی دی ضربتا ضربنا دې ورځو کې دغه ځای کوي ټیک ده انکار نشته د قرآن خادمان دي د قرآن خدمت پې کېږي خو کله چې د قرآن په مقابله کې راغله یا هیڅ حیثیت نشته اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں مقصد زما قرآن دے اول با قرآن زده کوم ټیک ده په دې صرف او نحو به زده کوم د صرف او نحو نه انکار نشته خو کم صرف او نحوه چې هغه د قرآن په مقابله کې رااله د قرآن په درس په مقابله کې رااله بیا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں دې ورځو کې د قرآن مقابله دې کم از کم نه کوم وخت دې خیر دی جدا سحر نه د 12 پورې یوې بجې پورې عام طور د علماء درسونه دي او ما ځان له ضربا شروع کړی دی دا د قرآن مقابله نه ده الله دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي زموږ د علماو دې الله حفاظت وکړي زموږ د طلباو دې الله حفاظت وکړي د هغې اوقات دې الله محفوظ کړي ټول کال تا دغه زود کړو دا خو د قرآن او د قرآن د زده کړې میاشت ده شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاشت د رمضان هغه چې الله پکې قرآن نازل کړو تاسو لا ضربا پورې نښتې آیا څوک به دونه پورې نښتې دي قرآن له سره وخت نشته نو دا ایک دونه نوم انکار نشته دغه زدکا فن دی
د الله رسول صحابه او ته ویل دا جبه زده کا دا لیکل زده کا دا فن زده کا ته هم زده کا انکار نشته حدود پیژندل پکار دي حدود کراس کول نه دي پکار د الله حق د الله رسول حق د قران حق د حدیث حق دا هم پیژندل پکار دي الله دې زموږ تاسو په حال رحم وکړي نبذوا كتابك من وراء ظهورهم نبذوا كتابك من وراء ظهورهم وتمسكوا بزخارف الهزيان ابن قیم رحمت الله علیه بلکی واجب خلق دینو الله کتاب پری خورو او په نور خبرو پسې ورپسې شو الله دې مونږ تاسو د خپل کتاب ملګری الله رسول چې امیر جوړو صاحب قرآن به جوړو وليؤمكم قراءكم تاسو امامتی تاسو لا د قرآن قاریان کوي د قرآن خودون کې د تاسو امامان وي تاسو د مشران دي منصب ذمہ داری به حواله کوله صاحب د قرآن ته او د صحابه کرامو هم داسې شوق او ذوق د قرآن د زده کړې سره بل عمر وای د قرآن په زده کړه کې صرف کو عمر رضی الله عنه مبارک راضي یو روایت کې 12 کال راځي چې 12 کال صرف د سوره بقره په تعلیم باندې صرف کړی دي بقره په 12 کالو کې زده کړې د سوره البقره عبد الله بن عمر رضی الله عنه په 8 کال کې زده کړی دا نن موږ سره یو غنټه وخت نشته الله د قرآن درس کیږي تعلیم کیږي تعلم کیږي موږ سره وخت نه باقي هر څه وخت شته او که وخت نشته نو دین له نشته تعلیم له نشته درس حدیث له نشته درس قرآن له وخت نشته الله دې زموږ تاسو په حال باندې رحم وکړي الله دې زموږ تاسو صلاحیتونه زموږ تاسو اوقات زموږ تاسو مالونه الله دې په دین ولګي د دین په زده کړه د قرآن په زده کړه د حدیث په زده کړه الله دې زموږ تاسو صلاحیتونه صرف کومایت چې تلاوت کړو دې مختصر ترجمه کوم بیا خبره ختموم امیر صاحب دا تاسو نو وکړئ چې څونه وخت راکړی دی ولې د خیر کې چې د وخت زیات نه یاست يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الله يا أيها الرسول اے پیغمبر بلغ ورسوا ما أنزل إليك من ربك آغا قرآن چرا لگلے شوئے دیتا تا دی آیت کریمہ کی علماء کرام فرمائی درې موانع درې اهم داسې سيزونه چې هغه انسان ته رکاوټ جوړوي هغه تردید کوي هغه رد کوي چې دا معنی نشته خلکو اسې ځان معنی به جوړ کړي یو صحیح کار ورته لوی نه ښکاري قدر نه زړه کې د دین د تبلیغ قدر زړه کې نشته د قرآن د درس قدر زړه کې نشته نو دی وجنه ورته علامات ډېرې ورته نه لګي نو الله عظمت ذکر کړ چې ګوره خبردار یا ایها الرسول
او پیغمبر بلغ ما انزل الیک ورسوا هغه چې رالیږلی شوي تا تستا د رب د طرفنا هغه د الله کتاب دی د الله د طرف نه راغلی دی لوی شان والا کتاب دی بلغ د دې تبلیغ وکړه دا خلکو ته ورسوه نصاب د تبلیغ الله کتاب دی بلغ ما انزل الیک مخکې ما وویل د اسلام دعوتی پروګرام بهترین د قرآن نه بل څوک نشي پیش کولی بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته کدا دیونکو فما بلغت عودن رسول رسالته پیغامات د الله د قرآن تبلیغ دیونکو نو د الله پیغامات دیونه رسول علما لیکي تفسیر کې یو آیت چا دیده دانستا قصدن عمدن پریښودو چیر دې ته پکې ضرورت نشته العیاذ بالله نو گویا کې د سره د دې مهنتونه کو فما بلغت رسالته عظمت د قرآن عظمت د تبلیغ د قرآن الله ذکر کو چې دا معنی نشته ګورې زړه کې دې چرته را نشي دین ته سپکو نه ګورې د دین د تبلیغ کار ته سپکو نه ګورې